اولاد داسې لوفر شي نشئی شي چې مور او پلار د هغې درد د لاسه د زړه رنځوران شي د زړه بیماران شي د شوګر او د بلډ پریشر مرضونه بعضې پلارانو ته د زامنو د لاسه لګي. الله دې د داسې اولاد نه موږ او تاسو وساتي. خپلو بچو د پاره دعا غواړئ رونو، خپل بچی په دعا کې مه هېروئ. ستاسو په ژبو کې ستاسو د بچو د پاره ښکلې زندگی پرته ده. کو هر څومره د خپل اولاد نه خفه شئ خو بد دعا او خیره ورته مه کوئ، دعا ورته کوئ. بد دعا کول او خیره کول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناخوښ کړي دي. فرمای ان المؤمن لیس بلعان، مؤمن چرته خیرګو نشي کېدلی. دا د مؤمن صفت نه دی. د ایمان تقاضا دا نه ده چې د الله نه بې خیري وغواړئ، د الله نه خیر غواړئ. د خپل اولاد د پاره پلار کو هر څومره مجرم او ګناهګار شي کو په خپل دوزخي وي خو په ژبه کې الله د اولاد د پاره جنت کې ښودلی دی. د پلار دعا د اولاد په حق کې نه رد کیږي. مونږ خلق ګرځو بهر فلانکی سیب لازم چې دعا راته وکړي، ښکلې خبره ده. د نیکانو خلقو نه دعا اخیستل ډېره بهتره ده. استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایلی دی د مؤمنین او د مؤمناتو د پاره ته دعا وغواړه. هغوی ځان له هم دعا غوښتلی شي خو چرته ستا دعا او چرته د هغې دعا. ستا دعا ډېره قیمتي ده. د نیکو د پاکو خلقو دعا زمونږ او ستاسو د شړو د جټو خلقو د دعا نه ډېره قیمتي ده، په دې کې شک نشته. خو د نیک انسان د یو عالم د یو بزرگ د یو دیندار سړي دعا زمونږ په حق کې ممکنه ده الله یې قبول کړي او ممکنه ده چې الله یې رد کړي. او د یو شړ جټ زمیدار پلار دعا د خپل اولاد په حق کې الله نه رد کړي. د ولی دعا رد کېدی شي او د پلار دعا نشي رد کېدلی. دا زه نه وایم، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. د مظلوم دعا الله نه رد کوي او د مسافر دعا الله نه رد کوي. مسافر په لاره تیریدونکي زمونږ د پښتو روایاتو کې یو خبره دا هم وه چې میلمه به کله جومات ته راغی دی به د ټولې محلې میلمه حسابېدلو. هر سړي به وي زه به ستاسو حجرې ته ځئ، زه کور کې چې څه تیار یي زه درله راوړم. زمونږ په لارو کوڅو کې چې به چا لوښي خرڅوله او کپړې به یې خرڅولې، روزي به یې ځان له ګټله خو وږې به نه پاتې کېدو. کم کور کې چې به د جوارو ډوډۍ او شملې وي او چا به آواز وکړو نو د کور زنانه به راولګېدله او هغه د جوارو ډوډۍ او شملې او ساګ به یې هغې مسافر له بهر وباسل خو وږې به څوک نه پاتې کېدلو. د مسافرو دعا الله قبلوي، څوک چې په سفر کې وي. مخکې پخوا زمانه کې تعلیم ډېر نه و، سادگی وه، خو د خلقو زړونه دا فراخه و، دا سخي و. په غریبه غریبۍ کې به په لاره کوڅه کې مسافر وږی نه پاتې کېدو. اکثر به زنانو د تنور وړمبۍ ډوډۍ چې را ونړوله نو سالن به د ډوډۍ د پاسه کېښود، ماشوم له به یې ورکو، وی به یې ورشه لار کې وګوره که څوک مسافر په دې لاره تېرېږي نو دا ورله ورکه، دا د زمونږ د مور او د پلار په نوم صدقه شي. نن سبا مور او پلار چې مړه شي اولاد یې په صدقه کې نه یادوي. ځمکې به یې ورته پریښي، جایداد به یې ورته پریښي، مال و دولت به یې ورته پریښي، او چې اسم نه یې پریښي
د دې خپل اولاد به څومره خدمت کړی وي. اوس د مرګ نه وروستو د هغې مور او د هغې پلار د پاره اولاد صدقه نه ورکوي، حالانکې مړی په قبر کې د ژوندو دعا او صدقې ته داسې په انتظار ناست وي لکه د مرغۍ بچوړی چې په ژاله کې خپلې مور ته په انتظار وي چې اوس به په مخوکه کې او په ججوره کې د ځان سره ما د پاره د خوراک څه څیز راوړي. کال تیر شي او کال راشي، په ډکو خمبو د دانو کې، په لویو پټو کې او په لویو فصلونو کې مونږ د مور او د پلار د نوم صدقه یې راکړې ده. صدقه خو لا لویه خبره ده. مانځه پسې به خلقو خپلو والدینو ته دعا کوله، علم نو، تعلیم نو، عربي چاله نه ورتله، اوږدې اوږدې دواګانې چا نه وي زده کړې. په شاړه او جټه ژبه کې به د مانځه نه وروستو زمیندار کاکا لاس اوچت کو، الله ما وبخې او زما مور او پلار وبخې. اوس خو زمونږ دا ځوانان د مانځه نه وروستو دعا ته نه ایسارېږي، سنتو ته نه ایسارېږي، تادي یې پې منډه وهي، دلته پې مچۍ ناستې دي. زه به د جومات نه کله وځم، دا ښه صفت نه دی. د مؤمن زړه پکار ده چې په جومات کې داسې خوشحاله وي لکه څرنګه چې مې د اوبو په ډن کې خوشحاله وي. او دا ښه صفت نه دی په جومات کې چې د سړي زړه داسې تنګ وي لکه په پنجره کې چې د مرغۍ زړه تنګ وي. حدیث مبارک کې راځي دا د نفاق علامه ده. مانځه پسې لږ ساعت ناسته کوئ، تسبیحات وایئ، سبحان الله 33 پیرې وایئ، الحمدلله 33 پیرې وایئ، الله اکبر 34 پیرې وایئ. آیت الکرسی د مانځه نه بعد چې سړی وایي تر بل مانځه پورې الله د هر شر نه حفاظت نصیب کوي. مونږ نه وایو، مونږ خو د الله سره تعلق ختم کړی دی، رابطه ختم کړی ده. د الله نه غوښتل نشته، کو دی په ژبه ویل قدر دی، یو دعا ویل دی یو غوښتل دی. دعا غوښتل دی ته ویل کېږي چې د زړه توجه، د زړه کنیکشن دا د عرش سره ته برابر کړي. نو بیا ګوره چې الله رب العالمین درته څه نه درکوي. مونږ ځوانان وایو روزګار نشته، کاروبار مې خوند نه کوي، نوکري راته نه میلاویږي، د رزق تنګي ده را باندې. دوه کاره وکئ، یو خپل مور او پلار نه دعا واخلئ. مورې نن شپې به د تهجد په وخت کې یو 2 رکعاته نفل اونه کې چې ما ته دعا وکړي زما دا کار خدای روان کی. دا جی ما ته به لږه دعا اونه کوي. نو د دعا په ځای باندې خداغي په ژبو زمونږ او ستاسو د رویې د وجې نه کله کله بد دعا وي او خیره وي. نو چې د مور په خیره کې دی او د پلار په خیره کې دی، دی څه وایي چې زه به ښه د ورځ عمومم، نه نشي کېدلی. یو د خپلو والدینو نه دعا وغواړئ، او دویم په خپله الله سره رابطه جوړه کړئ. الله رحیم دی، الله کریم دی، د الله د رحم او د کرم په خزانو کې هیڅ کمی نشته. وفي السماء رزقکم، اسباب د رزق په ځمکه دي او فیصلې د رزق مو د الله سره په اسمان کې دي. د اسباب چې ته اختیارې، چې ته دکان شروع کې، ته نوکری شروع کې، ته دیاړي مزدوری شروع کې، ته صنعت او حرفت او زراعت شروع کې، دا اسباب دي. دا به الله ته نه پرېږدي. دا به نه وي چې بس د الله سره رزق ته پټې کرم نه، خو غنم به کور ته راوړم، نه، داسې به نه کې. اسباب به ته اختیارې، دوایی به ته خورې، شفا به د الله نه غواړې. دنیا دارالاسباب دی. اسباب به ته اختیارې او فیصله به په اسبابو کې نه لټې، فیصله به په الله ورسپارې. خدایا رزق خو ستا په لاس کې دی، الله ته یې سیوا کولی شي.
څومره غریبانان دې مالدار کړل، خدای رزق ستا په لاس کې دی، څومره مالداران دې خواران کړل، چا نوې ځمکې واغستلې او چا خرڅې کړلې. دا خو تقسیم دی د الله، دا خو مونږ ته الله ښایي. داسې نه ده چې غریب به عمر له غریب وي، داسې نه ده چې مالدار به عمر له مالدار وي. دا د الله په لاس کې دي دا فیصلې. الله نه وغواړئ ځوانانو، د الله رب العالمین نه د غوښتنې عادت جوړ کړئ. دعا کوي ما دعا وغواړئ. یو دعا کول دی چې په ژبه یې ته ووایې، یو دعا غوښتل دی چې ستا د زړه کنیکشن د الله سره متوجه وي. ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب لاهن. د غافل زړه دعا الله رب العالمین نه قبلوي. رزق کې فراخي غواړئ، صدقات شروع کړئ. رزق کې فراخي غواړئ، خپل رشتہ داري کې گزاره شروع کړئ. کوستانه پلار خفه دی، مور در نه خفه ده، رونو سره د ورانه ده، خور له د برخه نه ده ورکړې، ماما سره د جګړه کړې ده، تر سره د نالګي ده. پر رشتہ دارو کې هیڅوک د روغ نه دی پریخي او ته دا ګمان کې چې زما په رزق کې به فراخي راشي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب ان یبسط له فی رزقه فلیصل رحمه. څوک چې غواړي چې زما په رزق کې د فراخي راغله، هغه د پر رشتہ دارۍ کې گزاره شروع کی. مونږ وایو خبره ناجایزه وکړه ځکه مې برداشت نه کړه، جایز خبره خو هر څوک برداشت کوي. تره مې دی بس خیر دی، تیزه خبره راته وکړه خو د تروالي د وجې نه ورته څه نه وایم. رور مې دی، رور دا نه پیدا کیږي. ماما مې دی، خور مې ده، پلار مې دی، مور مې ده، دا رشتې دي، دا رشتې الله پیدا کړي دي. په الله مه زوره ورکېږه. دا ستا خوښه نه وه چې ته به د فلانکي زوی یې، دا ستا خوښه نه وه چې ته به د فلانکي رور یې، دا ستا خوښه نه وه چې ته به د فلانکي پلار یې. دا فیصلې دا رشتې بره په عرش باندې الله جوړې کړي دي. الله چې کوم څیز جوړ کړي ته یې مه ورانوه، الله باندې مه بلسه، په الله ځان زورور مه ګڼه. دې کې د خیر مخه نشته. رشتہ دارو کې کوشش کوه د جوړ د راوستلو. خفګان پکې راغې ته کوشش وکړه چې جوړ پکې راولې، دا نه چې هغې ته تیلې ورته کې، هغوی ښه د یو بل نه جدا کې او لرې کې. حدیث مبارک کې راځي څوک چې خپلوان د یو بل نه جدا کوي، الله په خپل عزت او جلال باندې قسم خوړلی دی چې زه به د دې سړي یا د دغې زنانه ژوند به زه ټوکړې ټوکړې کړم. الله قسم خوړلی دی. فبعزتی، زما د په خپل عزت باندې قسم وي. الله فرمایي چا چې په خپلوۍ کې ورانې کو او رونه د یو بل نه جدا کول، بچی د مور او پلار نه خفه کول، وریرونه د ترونو سره په تربورولۍ ودرول، الله فرمایي حدیث قدسی دی ژوند به ورله ټوکړې ټوکړې کم. د سکون ژوند به یې نه وي، د آرام ژوند به یې نه وي. دی به د بل کور رانهی او د خپل کور به جوړ پاتې شي، دا نشي کېدلی. دی به د بل د تورسرې نه لوپټه اوچتئ او د ده د تورسرې لوپټه به محفوظ پاتې شي. دی به د خپل مور او د خپل پلار بې عزتي کوي، نو د خپل اولاد نه به دی عزتمن پاتې شي. نه نه نه، داسې نه ده. انا من المجرمین منتقمون. دا به الله د ته په دنیا کې راګرځي. مخلوق باندې رحم وکړي، خالق کائنات در باندې رحم وکړي. خپلو کورونه کې د خپلو تورسرو زنانو سره ظلم مه کوئ. دا الله رب العالمین مونږ او تاسو ته کینولی دي په کور باندې. ښځه چې د خاوند کور ته راځي، د دې خاوند دپاره دا ښځه خپل مور قربان کی، خپل پلار قربان کی،
خپل رونه او خویندې قربان کی، خپل کور کلی وطن قربان کی. قبر یې بیا د پلار په کلی نه نصیب کیږي، قبر یې په پردی خاوري. د خپلو زنانو ظلم ورسره مه کوئ، مهرونه په ټایم باندې ادا کوئ. دا اسلامی معاشرت دی. دا هغه څیز دی چې الله په قیامت کې نه بخي. موز بخي، روژه بخي. روژه دې خوړلې و فرض روژه، ممکنه ده الله درته وبخي. موز دې قضا کړی بیا دې نه و کړی، ممکنه ده الله درته وبخي. د بیبي مهر درته پورې دی. هیڅوک دا تپوس نه کوي چې فلانکې مړ شو نو په نکاح کې چې د بیبي د پاره کوم مهر مقرر کړی یا یې ادا کړی نه دی او یا یې ورله ورکړی خو وروستو یې ترنه خرڅ کړی دی، د ده په مال کې او د ده په میراث کې د ټولو نه وړاندې حق هغه د بیبي د مهر دی. ان احق الشرط ان یوفى به ما استحللتم به الفروج. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی د بیبي مہر مونږ او تاسو ته شرعي ذمہ داری نه ښکاري، بس د نکاح په دوران کې په ډاک خیسته کو، میدان ګرم کو او بیا د واده نه وړاندې سلګه حصه د هغې مهر ورله ورکو او چې واده وشي هغه چې کوم ورله د سرو زرو کالی نیم جوړ کړی دی هغه ترېنه خرڅ کو، په خپل کاروبار کې ولګو. مونږ او تاسو کې دا احساس د چا سره نشته چې دا د دې تورسرې حق دی او د قیامت په ورځ به الله زمانه پوښتنه کوي. د خپلو زنانو د بیبیانو د نفقې خیال ساتئ. خرچ خوراک انسان دی، څاروی خو نه دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی خیرکم عند الله خیرکم لأهله. تاسو کې د الله په نزد غوره هغه سړی دی کوم چې د خپل اهل و عیال سره حسن سلوک کوي، خوش اخلاقی کوي. هغې باندې د پاسه اسرائیل نه وي ولاړ، په هغې باندې د پاسه د مچۍ او د مار غوندې ټک ورکوونکی نه وي ولاړ چې د خولې نه یې چېرته خوږه خبره نه راوځي. دغه خو انسان دی. دا ټیک د تورسرې ده، زنانه ده، ته ګټه وټه کې ته نارینه یې مخامخ جواب نشي درکولی، خو کو د شپې په تنهایی کې یو ورځ الله ته لاس اوچت کو خدایا ډېر ظالم خاوند مې دی. نو یاد ساته بیا د دغې تورسرې بې سهارا او بې وسه مخلوق د طرف نه چې الله در له کومه سپېړه درکوي هغه به ډېره خطرناکه وي. ته څه وایې چې زما په دوکان کې ګټه نشته؟ لږ سوچ وکړه که نه. د کور د خلقو دعا در سره شته که نه؟ کور ته ځې نو هم په کنځلو، په غوسه او په قار درد او چې راوځې نو هم دقه شانتې. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ما ته یاد دي، زه د خپلې علاقې خبره درته کوم. یو داسې سړی چې په کور کې خپله انګور څه غلطي ترېنه وشوله، په کور دی کله ډوډۍ سوځېدلې او کله صحیح پخه شوې او کله سالن ټیک او کله کمزوري. قسم یې ورته وخوړلو وی چې په کم لوښي کې سپینه ډوډۍ ورکو په هغه چټ کې به درته ډوډۍ اکدم او ته به د هغې نه رزق اوچتی هم هغه شانتې د روجې په میاشت کې وکړله. ما وی دا سړی به څه وایي چې ما به په روژه الله وبخي، دی به څه وایي چې ما به په مونځ باندې الله معاف کی. دا د فرعون کیسې چې مونږ کوو د خپل وس مناسب هغه فرعون و، ته د خپل وس مناسب فرعون. دا هغه به په 1,02,000 خلقو باندې وس رسېدلو، ستا چې د مټ د لاندې څومره خلق دی ستا په دوی باندې وس رسېږي. د خپلو دیاړمارو مزدورکارو سره حسن سلوک کوئ رونو. دعا له چې د بار خلقو لځئ
دا ستا سره چې په دیاړۍ مزدورۍ کې کم سړی کار کوي په وخت ورله خپله مزدوري ورکا او که څه ښېګړه ورسره کولی شي نر دی چې مزدوري کوي سوال نه کوي چړ نه کوي ګدا نه کوي غریب دی د غریبۍ یې دا نښه ده چې مزدوري کوي ښېګړه کې د ده سره وکړه دا ستا دیاړي شوله او په دې پیسو باندې به خپلو بچو له سپلی واخلي د ده د زړه نه به دعا نه خیږي د دې چاودلو لاسو د دې چاودلو پوندو د دې خولې نه ډک وجود دعا الله رب العالمین ډیره زر قبلی په نسبت په یخ پخ زیونو په خوشبوګانو معطرو فضاګانو کې ناست خلق دی او ته ورته وایې جي ماته دعا وکړه الله ترې په هغه مزدور باندې ډېر خفه کېږي هغوی نه دعا واخلو نو خپل مزدور به کړومه په تکلیف کومه زورم به یې سپکوم به یې او نورو بزرګانو پسې به ګرځم جي ماته دعا وکړئ نه همدقه سړي دعا ستا په حق کې الله ډېره قبلوي هغه جټه زمینداره مور چې یو سپاره قرآن ورله نه ورځي نه یاد کړی دی نه علم کړی دی نه یې څه داسې ډېره زبرګي او دینداري شته دی خپل 5 وخته مونځ او 10 کې په کور کې حیا او عفت سره ژوند تیری دا چې دا خپل لاس اوچت کړي او د خپل بچي ته دعا شروع کړي د الله رب العالمین عرش پې ژړقېږي د یوې بوډۍ مور دعا د زرو اولیاو د دعاګانو نه دا ډېره بهتره ده رزق کې فراخي او برکت نشته د نیکانو د پاکانو د دینی مدرسې د طلباو د دوی حصه او برخه په خپل مال کې ولګوه کوم رزق چې د الله په دین باندې لګي د الله د دین په میلمه باندې لګي هغې کې الله نحوست او سپیروالی نه پیدا کوي معذوره وګوره په دې خپله معاشره کې شل به یي ګډ به یي چاړه به یي ړوند به یي مزوبه به یي لیونی به یي پلار به یې په خدمت ستړی شوی یو جوړه کپړې ورله واخله لاړ شه ورته ووایه ما ته دعا وکړه زمونږ په دې علاقه کې چې دا تکلیف کله راغی ستاسو علماو مولانا صاحب دي ستاسو د کلي خلقو ډېر لوی امدادونه وکړل الله دې قبول کړي هغه ټول مشکل په الله آسان کو هغه ستاسو امدادونه دې عالمانو ورسول مسلمانانو ته غیر مسلمو ته وړو ته زړو ته یتیمانو ته کونډو ته چې دا ټول پټوله خلق ختم شو زما په زړه کې یو خبره راغله ما وی د دې علاقې دا ټول معذوران مذوبان شل ګډ کاڼه چاړاګان دا ټول راغونډوم امر راغونډ کړه د الله نظام دی اسی یو خبرې ته مې سوچ لاړ شو داسې ماشومان د خولې نه لاړې به یېدلې چغې به یې وهلې په خپله ګندګۍ نه پوهېږي پلار به یې څومره خدمت کړی مور به یې پې څومره ستړي شوي ما دې ملګرو ته ووي اختر را روان دی د دې یو چاړه او ړوند او کوڼ او شل او ګډ او مذوب او لیوني د پاره یو کور ته د تیر روژې د پاره ما وی د 25,000 روپو د خوراک سکاک سامان د هر یو معذور او مجذوب کور ته ور اولېږي